په دغسې سختو حالاتو کې دغه د سوشل میډیا د شهرت وږي دغه ورته زنانو کم لفظ استعمال نه کړمه دغه خلک په دغه وخت کې د خپلو اکاونټونو او د یو څو فالورز حاصلولو دپاره راپاسي او داسې خبرې کوي چې د هغې په زخمونو باندې نور یې مالګې دوړوي. دغه یو کلیپ په سوشل میډیا باندې چلیږي چې یاره ترکي کې چې دی په ډسبین کې قرآن پروت او دا واغه او اوس دغه دانشوران راپاسي دغه نام نهاده د سوشل میډیا او د فالورز او د شهرت وږي دوی دغه کلیپ شیر کوي چې په ترکي باندې زلزله د دې وجې نه راغله او د ترکي د دې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دغه کلیپ را سره خامخا وګورئ ډېر یو څو اهمې نقطې تاسو سره شریکول غواړم څنګه چې تاسو ته پته ده چې بیګانه په ترکي باندې په لبنان باندې په شام باندې چې دا اسلامي ملکونه دي په دې باندې ډېره سخته زلزله او ډېر سخت حالات راغلي دي چې پکې سونه مسلمانان چې دا په شهادت باندې ورسېدل ماشومان دغه رنګې زنانه بزرګان دا ټول پکې شهیدان شو په وفات شو په حق باندې ورسېدل دغه رنګې زخمیان پکې بې شمېره زخمیان دي د ملبو لاندې پراته دي پلازې مارکیټونه کورونه په ځمکه باندې ننوتلي دي یقینا په امت مسلمه باندې یو سخت حالات دي په دغسې سختو حالاتو کې دغه د سوشل میډیا د شهرت وږي دغه زناور زه به ورته زناور نه کم لفظ استعمال نه کړمه دغه خلک په دغه وخت کې د خپلو اکاونټونو او د یو څو فالورز حاصلولو دپاره راپاسي او داسې خبرې کوي چې د هغې په زخمونو باندې نور یې مالګې دوړوي. دغه یو کلیپ په سوشل میډیا باندې چلیږي چې یاره ترکي کې چې دی په ډسبین کې قرآن پروت او دا واغه او اوس دغه دانشوران راپاسي دغه نام نهاده د سوشل میډیا او د فالورز او د شهرت وږي دوی دغه کلیپ شیر کوي چې په ترکي باندې زلزله د دې وجې نه راغله او د ترکي د دې حالاتو وجه صرف او صرف دا ده چې دوی د قرآن بې ادبي کړې او هغه په ډسبین کې هلته پروت دی. نو یې د الله بنده ته د دې نه خبرې چې الله عذاب د څه د وجې نه راوستی او تا ته دا پته ده چې دا عذاب دی که دا ازمایش دی په عذاب او ازمایش کې څومره فرق دی تا ته دا پته شته بې علم او جاهله خلک کې خو بس را لګېږئ د یو څو فالورز د یو څو لایکونو دپاره د یو اکاونټ د وایرل کولو دپاره او د ویډیو د وایرل کولو دپاره پته نه لګي تاسو څه کوئ او څه به ونه کوئ تاسو د الله بندگانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی اشد الناس بلاء الانبیاء وی په ټول انسانیت کې چې دی د ټولو نه زیات تکالیف او سخت حالات چې په چا باندې راځي هغه انبیا کرام دي دغه رنګې بیا ورپسې تپوس کېږي چې یا رسول الله ورپسې څوک دي بیا ورته فرمایي ثم الامثل فالامثل ورپسې چې څومره الله ته نږدې خلک دي الله ته مقربین دي د الله خوښ خلک دي په دغسې خلکو باندې الله عذاب او تکالیف راولي. اوس دې نه مخکې په افغانستان باندې عظیمه او د نړۍ د سخته زلزله په افغانستان باندې تېره شوه نو تاسو به اوس څه وایئ چې افغانستان هم د قرآن بې ادبي کړې وه افغانستان کې بیا تاسو به ثابته کړئ چې هلته کې د قرآن یا د الله د دین یا د شاعر الله بې ادبي شوي نو د الله بندګانو لږ د خبرې تحقیق کوئ لږ ځان پویه کوئ بیا دغه ویډیو او دا کلیپ جوړوئ آسان کار دی بس موبایل ځان ته ونیسئ په ترکي کې زلزله د دې وجې نه راغله چې دوی د قرآن بې ادبي کړې او د زلزلې وجه دا و د زلزلې وجه دا وه په ارام کښېنئ تا خپله په قرآن باندې څومره عمل کړی دی ستا په ملک کې په قرآن باندې څومره عمل کېږي ته لږ ملک پرېږده وطن پرېږده کلی پرېږده شهر او ضلع پرېږده خپل ځان ته وګوره ته په قرآن باندې څومره عمل کوې ستا په قرآن باندې څومره عمل دی ستا په کور کې قرآن څومره نافظ دی بیا زه د ترکي خلک ګنهګاروه د الله بنده په هغې باندې ازمایش دی د هغې دپاره دعا وکړه د هغې دپاره د ډاډګرن یو څو خبرې وکړه ته د شهرت دپاره راپاسېږې ته وایې چې څنګه به زما دا ویډیو وایرل شي چې زه مخکې شم او زه یو څو فالورز حاصل کړم په دغه طریقه باندې فالورز حاصلول خولې ته مې نور الفاظ راغلي دي پته نه لګي چې ته به نور څه وکړې د هغې دپاره خفه نه شئ ملګرو دا خبرې د زړه د درد نه کومه بعضې خبرې داسې چې هغه مونږ نظرانداز کو په سوشل میډیا باندې خو بعضې خبرې بیا بالکل د برداشت نه بهر شي اوس دا یار ته خبرې چې الله د عذاب د څه د وجې نه راولي ښه بېګا ته به په تا باندې دا کور در ډوب کړي او زلزله او عذاب به در باندې راولي او غرق او تباه به دې کړي نو بیا به خلک څه وایي چې ده د کم کتاب بې ادبي کړې وه یا د کمه ګستاخي کړې وه لہذا ډېر احتیاط کوئ په خبرو کې بعضې ټایم تاسو د شهرت تږي یئ د لایکونو تږي یئ او د وایرل کېدو تږي یئ په دغه کې به داسې الفاظ تاسو د خولې نه وځي چې د ایمان نه به خلاص شئ نو دا سوشل میډیا ده ډېر احتیاط کوئ ډېر احتیاط کوئ دا د الله د طرف نه ازمایشات دي په مسلمانانو باندې د ازمایشونه راځي په انبیاء کرامو باندې راغلي په صحابه کرامو باندې راغلي دي نو نعوذ بالله هغوی به ګستاخي کوله یا بې ادبي به یې کوله دا یاد ساتئ په مسلمان باندې چې دی عذاب ډېر کم راځي اکثر پې د الله جل شانهو د طرف نه ازمایش وي نو دا ازمایشات دي ښه په ټول ترکي کې خو به څه ناڅه د الله د دین خپلونکي او د الله د دین داعیان به مې که نه ترکي د تاریخ نه ته خبرې چې ترکي د عظیم
د ترکی دغه نوم د اسلام دپاره څومره خدمتونه کړي دي، ترکیانو د اسلام دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي. د دوی یو تاریخ یو تسلسل را روان دی. د الله بندګانو ډېر احتیاط کوئ او زمونږ دعا ده نن مونږ په مدرسه کې خصوصي ختم کړی دی د دغې شهیدانو دپاره د دغې مسلمانانو دپاره چې الله پې خپل رحم وکړي، دعا ورته وکړئ. څومره سخت حالات دی. یو بچی په ملبه کې نښتی دی، ما کلیپ کتلو او لاندې نه چې دی د خلاصولو څه ترتیب نشته، پلار ورته د کلمې تلقین کوي چې کلمه وایي. هغه ماشوم هلته کې لګیا دی مړ کېږي او لګیا دی کلمه وایي. نو دا ایمان دی، دا جذبه ده، دا حالات دی الله په مونږ تاسو نه راولي، بیا به تاسو ته پته ولګېږي. الله دې مونږ محفوظ کړي او الله دې د هغې حفاظت وکړي او الله دې د عذاب. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کېږي. د ډېر وخت نه